اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورة الروم رب کریم فرمائی ضرب لکم اے ضرب اللہ لکم بیانی تاسو لرا اللہ تبارک و تعالی مثلا یو مثال ستاسو پوید پرائے کافرانو مثال دا دے چی اللہ تبارک و تعالی تاسو تمال در کڑے دے تاسو مالکان یا او بیاس تاسو سا غلامان دی آیا دا غلامان چی دی دا وینزی ستاسو پا مال کی شریک ہوئے نشریک ہوئے کنا لکا سنگا چی تاسو دا غلامان خپل مال کی نشریک ہوئے او نتی نیری گیا چی دا با مانا مال واخلی لکا سنگا چی تاسو خپل وارثانو نیری گئی چی ارا دا با مانا مال واخلی لکا مور و پلار شو روریان شو وغیرہ نو دی غلامانو داسی یری گئی هم نا او نپ مال کی شریک ہویا نو بیا څنګه الله تبارک و تعالی سره دا غلامان شي ځکه چې موږ د الله غلامان یو د الله بندگان چې دي دا ټول غلامان د الله وي تاسو د الله سره ولې شریک وي بیا دا مخلوق د الله سره ولې شریک وي ضرب لكم اي ضرب الله لكم بیانی تاسو لر اللہ تبارک و تعالی مثلا مثال من انفسکم جنس د نفسونو ستاسونا هل لکما مثال تغوک شا انسانا هل لکما یشتد تاسو دا پارا مما دا غلامانو دا وینزونونا ملکت ایمانوکم چی مالکان شوی دی خلاسون استاسو من شرکا من دل تزایت تے شرکا شریکان حصدار ایا دا حصدار دی فیما پاغا مال کی رزقناکم چی درکڑے دے ممتاز دا اللہ ویا فانتم پستاسو دا غلامان فیہی پدغ مال کی سواون برابری نا دا سی برابر تخافونهم چی رے گئے تاسو دری غلامانو دوینزونا کخیفتکم پشانت دا یرستاسو انفسکم دا نفسونو خپلونا لکسنگ چی دا مورا و پلار دا خپلوانو نورا ترشو وغیرہ رویان تر زامن دینا یری گئی چی دا زمان مال کی بای صدار شی نو دی غلامانو دس یری گئی نا دا ځان سره شریکوي په مال کې نه هر کله چې تاسو غلام نه شریکوي په مال کې نو زما غلام بسنګ ما سره شریک شي زما غلام څنګه ما سره برابر وي الله ويا دا رد په غیبان وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى مسيح ابن الله عيسى عليه السلام الله سره شریکول عزير عليه السلام الله سره شریکول يهودو كذلك اندغرنگ نفصل الآيات بیانو منگ آیاتون اللہ تبارک و تعالی ویلقوم دا پارد قوم یاقلون چی اقلنا کال اخری چی گوری دی مثالونو تا پا اقل سرا اصلی خبر دادا بل اتبع الذین بلکی اتباع کردی دا الذین کسانو ظلمو چی ظلمی کردی شرکی کردی سشی اتباع کردی دا واهم دا خواہشات اقبلو فی الشرک پشرک کے بغیر علم بغیر د علم نه دلیل ور سره نشتا فمن يهدي سوق دې چې هدایت وکړي من ها چالرا اضل الله چې گمراه کړی هغه انسان لرا سوق دمره نرشته چې باغې ته هدایت وکړي سوق هم نشتا وما لهم نشته دې لرا دې کافرانو لرا مشرکان لرا من ناصرین سوق مددگار فاقم پس برابر کړه وجهه کا ذات خپل یعنی ځان خپل لرا لدین د پاره د دینه حنیفہ چی پالکون ستا کی ملن که ان کے دا باطل نا حق تا چی ہمیشہ باطل پریدی و حق راٹینگے دا پیغمبر علیہ السلام توی مراد تینا امت تے خطاب امت تا دے اے امتا پدی دین باندی قائم و دائم نی غوسے گا رب کریم فرمائی فطرت اللہ اے دین اللہ دین دا اللہ اے الزم فطرت اللہ لازمونی سب بزان باندی دین دا اللہ لرا
التي غدين فطر الناس خلق الناس چې پیدا کړی دی لرا علیها پغی دین باندې چې دین اسلام دی دغه دین لازم او کلکونیسا حدیث شریف کی راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای نشته د هیڅ ماشوم مگر پیدا کولای شي په فطرت د دین د توحید باندې پس تاغه نه به مور پلار یا يهودي کړي یا نصراني کړي یا مجوسي کړي رب کریم فرمای لا تبدیل نشته بدلول لخلق الله من لدین الله دین د الله نه وهو خبر بمعنى النهي دا خبر دې په معنا د نهي لا تبديل لخلق الله من لا تبدلوا دین الله مبدلوي تاسو دین د الله لرا ذالک الدین دا دین القیم قیم دې نیغ او برابر دین دې ولكن اکثر الناس لیکن اکثر د خلقنا لا يعلمون علم نلري منیبین پالکون استاسو کې راجعین منیبین من راجعین پالکون استاسو کې رجوع کون کې اوسیا الیه دی الله رب التوبه پتوبه سرا او پطاعت سرا واتقوه يرګ دی الله تبارک وتعالى واقيموا الصلاه وقائم کې منزل را ولا تكونوا مکیږي تاسو من المشرکین د مشرکانو نه ځکه چې هغه موږ نه کیا واقيموا الصلاه قائم کې منزل را ولا تكونوا من المشرکین مکیږي تاسو مشرکانو نه کوم مشرکانو نه ولا تكونوا من الذين مکیږي دا مشرکانو نه فرقو چې ټوټه ټوټه کړي دینهم دین خپل عقیدتن وکانو وصارو غزیدلی شیعان منا فرقن ډلې ډلې څوک يهودي شو څوک نصراني شو څوک مجوسي شو یا امام بغوی سے وقیل سره قول کوي هم اهل البدع من هذه الامه د دې امت بدعتيان یادي کل حزب رب کریم فرمای هر ډله چې دا هر اهل دین والا کل حزب هر یو ډله بما پاغه طریقه باندې لدایم چې دې سره د فرحونا خوشالي کون کړي هر یو ډله وي چې زما دین حق ده مونږ په حق یو هر یو ډله والا وي و اذا مس الناس کل چې ورسو مونږ د خلق لره د مشرکانو لره ضر ضرر رب کریم فرمای دعو دعاګانې وړي دي د دفع د ضرر د پاره ربهم درخپلنا منی بینا پالکون دې کې رجوع کون کې الیه دی الله لرا اذا اذاقهم پس هغه وخت کې چې وسکه الله تبارک وتعالى دی لرا منه د احسان خپلنا رحمتن رحمت وسکیا اذا فريق الناس فيودل منهم ددینا بربهم پر رغبل سرا یشرکون برابرای بوتانا شریکای بوتانا حتی تر دې پورې لیکفرو د پاره چې د کفر وکړي یعنی ناشکری وکړي بما په نعمتونو باندې اتیناهم چې ورکړي مونږ دی لرا رب کریم ورته فرمایي فتمتعوا پس نفع حاصل کړئ تاسو په دې نعمتونو باندې فسوف پس زر دې چې تعلمون پوي بشئ تاسو په ورځ د قیامت ماذا يفعل بكم چې سبق کولې شي تاسو سره په ورځ د قیامت ام انزلنا ام په معنا د هل هل انزلنا ایا نازل کړي مونږه علیهم پدی باندې سلطانن سا قطاده سبوس کتابن کتاب دلیل فهو يتكلم پس دا کتاب غږیږي خبرې کوي دي سلام یعنی گواہی ور کوي بما پا سبانه کانو چې دی به پاغه باندې یشرکونا چې شریکای د الله سره نشته کتاب نشته هیڅ دلیل ور سره نشته به دلیل شرکیات پس روان دي واذا ذقنا الناس کل چوسکو مونږه دي خلق لنا رحمت یعنی باران فرحو پس خوشاليږي دي بها پر باران باندې کبر کې راشي متکبرش وان تصبهم کچره اوس ورسو مونږه دي لرام سیاتن بدلرام قحط شو وغیرہ بما په سبب دا واسه قدمت چوڑان دی لګری دی ایدیهم لا سونو ددي چې ګناهونه دي اذا هم ناسا پدی به یقنطون نو امید شي من رحمت الله د رحمت د الله نه مؤمن باندې چې کله سخت راشي مصیبت راشي نو الله ته رجوع کوي
او کله چې راحت راشي ور باندې نعمتونه راشي فإنه يشكر الله دې بیا د الله شکر وباسي د نعمتونو او کافر د دې په مقابله کې بیا ناشکر شي نا امید شي اولم يروا نګوري دا کفار اهل مکه کفار د مکه ان الله یقینا الله تبارک وتعالى یا عام کافران يبسط فراخير رزق لرا لمن يشاء چلره چیرا دوشي ويقدر تنگيا رزق لرا چلره چیرا دوشي ان في ذلك يقينا پدې کې لآيات خمخ دلائل دي په وحدانيت د الله تبارک وتعالى باندې لقوم د پاره د قوم يؤمنون چې ایمان لري رب کریم فرمای فآت ذل القربى ورکو خپلوان لرا رشتہ دار لرا حقه حق داغا یا مراد تنصل رحمیدا چې خپل ولی ور سره پاله مکټ کو دا خپل ولی یا مراد امام ابو حنیفه رحم الله و چې تاسو خپلوانو کې یو سړی ډیر غریب دی ډیر محتاج دی بیا واجب غني امام سے و چې غلا ورکا حق داغا سوال ورکا مسکین ته حق ورکا وابن السبيل لازم دلار مسافر لرا یا عام مسافرین شو یا مراد دینا ملما دری ورځې حق ته ذالک دا سچ بیان شو تاسو ته حق د ذل قربا خپلوانو د مسکین او د مسافر خیر ډیر غره دی للذین د پاره دا کسانو یریدون چې اراده لري وجه الله رضا د الله تبارک وتعالى واولئک دغه کسان چې دي هم المفلحون سوق چې حق ورکړي مسکین تخپلوانو ته مسافر ته ملمتا هم المفلحون هم دي کامیاب دي هم الناجون هم دي نجات مندون کې دي من العذاب د عذابنا وما اتيتم د دې دوه معناګانې دي د دې آیات هغه چې ورکوي تاسو مر ربن د سسودنا ليربوا د پاچ زیاته راشي فی اموال الناس پمانو د خلقو کې فلا يربو پس نه زیاتیږي پر سود باندې عند الله پنځ د الله د مال زکه چې يمحق الله الربا ما درې مسی پاره کې ای یقلل کما الله تبارک وتعالى الربا سود لرا ويربي الصدقات او زیاتې صدقات لرا یزيد دا غیر معروف تعویل دی اکثر وی وما اغا آتیتم چې ورکوي تاسو مر ربن دسا مالنا لیربو ودی د پاره چې زیات شي په نیت د زیاته چې زیات شي د دې لپاره د مال ورکې ته چې ردا سړې بما مال ډیر راکی فی اموال الناس مانو د خلقو کې فلا يربو عند الله پس نه زیاتیږي دا پنځ د الله باندې یعنی بل چا سرخه کول پدې تمام باندې چې دیو ما سره بیا خو کی زیات براکی دا عند الله نه زیاتیږي وما تیتما چې ورکوي تاسو من زکاتن د زکات نام فرضی زکات شو یا صدقه شو تريدون او تاسو اراده لري پدې باندې وجه الله رضا د الله تبارک وتعالى فاولائک پس دا کسان چې دی الله او زکات چې څوک ورکي صدقه چې څوک ورکي هم المضاعفون هم دي ډیرون کې دي مالونو خپل لرا یعنی اجر خپل لرا یو پلس یو پوسوا دوسو نو زیات والله يضاعف لمن يشاء زیاتی الله تبارک وتعالى وسو نم زیات الله الذي الله غزاد خلقكم چې تاسو پیدا کړی یا فی بطون امهاتکم په خېټو د موريان استاسو ثم رزقكم روزي دل کړی دا تاسو ته ثم يميتكم مر کوي تاسو ثم يحييكم جند کوي تاسو لرا بعد الموت هل لكم اشتد من شركائكم د معبودان استاسونه بوتان استاسونه اي مشرکانو من يفعل داسې کس چې وکړي من ذالکم دغه شیزونه من شین سشیلرا چې څوک پیدا کیو چاله رزق ورکی بیا ژوند کیس کولې شي نه نو بیا ولی الله سره شریکان نسیدا سبحانه پاکی د الله تبارک وتعالى لرا من الشریک د شریک نه وتعالى وجد ذات ما دا غسنه یشرکون چې شریکای دا کافرانه ظهر الفساد اوس په دې آیت کې وایي چې په دنیا کې لوی مصیبتونه آفتونه راځي د انسان د ګناهونو د وجینا
دا سبب وی اصل ظهر الفساد ظاهر شوی د فساد چې ګناهونه دي فی البر پوچه کې والبحر او په بحر کې یا عام فساد او اخلام چې څومره فسادونه دي جنگ فسادونه دي پوچه کې او په بحر کې وګورئ بحری جهازونه پدې کې د اسلحه جهازونه وغیرہ راوړل کېږي بیا جنگي کې دا کافران نو آثار د خرابې د جنگ په اوچه کې هم ظاهر دي او په بحر کې هم بما په سبب د هغه عملونو کسبت چې کړی دی اید الناس لاسونو د خلقو یعنی د بد عملونو د وجینا په اوچه او په بحر کې دا فساد ظاهر شوی دی ليذيقهم دې د پاره چې وسکه الله تبارک وتعالى بعض الذي بعض جزاء عاملو چې دې کړی دي من الذنوب د ګناهونو لعلهم خيجي دي يرجعون چې واپس وګرځيږي د ګناهونو نه طاعت طرف ته قلت ورته پیغمبر علی السلام سیرو وګرځيږي تاسو په الارض پزمکه کې فنظروا پسو ګوریا کیف کان کیف صار سرنګي ګرځیدل واقبت الذين اخیری انجام دا کسانو من قبل چوڑان دي د دین او کانو اکثرهم اکثر د دین مشرکین مشرکان فاقم وجهك پس برابر کا وجهك ځان خپل الدين ای علی الدين په دین باندې القیم چې نیغ من قبل مخکد دین ایاتیا دا چراشی یوم انداس ورز لا مرد له لا رد له چې نبوي واپس یا غیلرا یعنی یو انسان بم قدرت نه لري چې واپس باندې دنیا ته من الله من عذاب الله دا عذاب د الله نه نبوي رد غلره د عذاب د الله نه یومئذ پدغ ورځ باندې یصدعون من يتفرقون فرقی بشي تار پتار بشي فريق في الجنه وفريق في السعير یو دلب جنت تلار شي د مؤمنانو بل ډار د کافرانو جهنم ته رب کریم فرمای من کفر رسوک چې کفر وکړي فعلی پدې باندې کفره سزا د کفر ددا ومن عمل سوک چې عمل وکړي فی الایمان په ایمان کې صالحا نیک عمل وکړي فلانفسهم پزانو خپل ته يمهدونا تیارې کوي فرشونه خوري یعنی تیارې کوي ځان خپل د پاره ليجزي الذين دد پاره د ډلې بشي پرز د قیامت ليجزي الذين دد پاره چې بدل باور کې الله تبارک وتعالى الذين كسان لرا امنوا چې ایمان راوړل دي وعملوا الصالحات او نیک عملونه کړی دي من فضله د احسان خپلنا انه یقینا الله تبارک وتعالى لا يحب الكافرين نخو کافران لرا ومن آیاته بعضی د دلایل د وحدانیت د الله تبارک وتعالى دادی ان یسر الرياح چرالی گری الرياح بادونا ریاح چې جمع راشي مراد تن رحمت بادونه وي مبشرات زیر ورکون کې چې باران زیر ورک وليذيقكم دې پاره چې وسکه تاسو لره من رحمته د رحمت بخپلنا چې باران دی بل دې پاره د ولتجریا چې روان کې پرې باد سرا الفلک کشته لرا بامره دغه پر چې روان شي الفلک کشته لرا بامره په امر د باری تعالی باندې په امر د الله تبارک وتعالى صد پر روان شي دا کشته ولې تبدو دغه پر چې طلب کوي تاسو من فضله معنی من رزقه د رزق د الله نه بالتجارت فی البحر په تجارت سره په بحر کې ولعلکم دغه پر چې تاسو تشکرون شکر وباسئ د الله ولقد خمق پتاخی سره ارسلنا لګلیو مونږه من قبل وړاندستان او رسولان الى قومهم قوم لرا فجاءوهم پس را بغل دی لرا دی قوم لرا دا رسولو البینات واضح معجزات باندې نو قوم به انکار وکړو فانتقمنا پس انتقام به واغستو مونږ دا غینه په عذاب سره من الذين دعوا کسانو نو امتحان واغستو انتقام اجرمو چې جرمونه به کړو وکانا دا حقا واجب لازم علينا پمون باندې رب کریم فرمای نصر المؤمنین امداد د مؤمنانو انتم العلون ان کنتم مؤمنین الله الذي الله غزات يرسل الرياح چرالیږي بادونه هواګانې فتسيروا پسرا پورته کوي سحابا نورزا فيبسطه پس خوري الله تبارک وتعالى هودي ورزلرا في السماء پاسمان کې کیف یشاء سرنګ چې د مرضی وي ويجعلوا ګرځي الله تبارک وتعالى دی ورزلرا کسفن ټوټه جدا
فتر الودق پس تب ګوره الودق ودق غټو ساسکو والا باران ته ویا ساسکو د باران لره دی غټ ساسکو باران لره یخرجو چې راوباس من خلاله روزي من خلاله ای من وسطه د منځ دورې زنا فاذا اصاب پس کله چې ورسی الله تبارک وتعالى به دی باران لره فاذا اصاب پس اصاب کله چې ورسی الله تبارک وتعالى به دی باران لره مې شاو چر چې غړي من عباده د بندگان خپلنا اذا هم ناسا پبدا بندگان یستبشرون من یفرحون خوشاليږي بالمطر باران سره وان كانوا انه ان مخفف بالمستقل شاندار كانوا ودي من قبل ان ينزل عليهم من قبل نزول المطر مخکده نازلولو د باران ودي عليهم پریبانه چې نازلېږي من قبله وړاندې د دینه د من قبله دویم چې د تاکید د پاره شو لمبلسین خامخانه امید کون کی نو د باران په ودا سه حال کې راشي نو د ناسا په خوشاله شي رب کریم فرمای فانظر پس وګورئ الی آثار رحمت الله آثار نخانو د رحمت د الله لرا چې باران دی داغي اثر وګوره پزمکه کې کیف یحیی الارض څنګه ژوند کیا د زمکه لرا نشنه کیا بعد موت یا رست دو چې درونه ان فی ذلک یقینا دغزات ان ذلك یقینا دغزات لمحیی الموتى لکه څنګه چې د زمکه ژوند کوي رست دو چې درونه هم دغه رنګ لمحیی الموتى خامخا ژوند کوون کې مړو لرا وهو د الله تبارک وتعالى على كل شيء پارشیز باندې قدیر قادر ذات ته ولئن ارسلنا کچولی ګمونګه ریحنا ریح واحد راغی هوا د عذاب سیله شو فراه وګوري د فصل لرا پس وګوري د فصل خپل لرا مصفرن تک زیر شوی رست د شینوالنا لظلوا من الى صاروخ ما خاب وګرځيږي د من بعده رست د زیروالي د فصلنا یکفرون کفر کون کی ناشکری کون کی سوچ نه کوي چې دا تغییر څنګه راغلی دی اصلي خبره دا الله وای دا کافران چې په شانت د مړو دي ته دې مړو نه نشاوله فإنك پس یقینا ته چې لا تسمعوا نشاوله الموت مړو لرا هغه چاله چې په شان د مړو دي ولا تسمعوا نشاوله تو ثم كانوا لرا الدعاء بلنا دعوت اذا ولوا کله چې وګرځيږي دي مدبرین شاکون کی تعالی را یا حق لرا وما انت نيت بهذه العمي هدايت كون کی العمي لندولرا عن ضلالتهم د وجد گمراه د دینه چې واپس براو ګرځيږي هدايت نه ته هدايت نشي ورکولې دي لره ان تسمعوا نشي اور ولته پیغام او دعوت فلا الا مگر اور ولې شي منغه چالره یؤمنو چې تصدیق کړي بیاتنا پایتونو زمون باندې ایمان وروړي فهم پس دی مسلمون گردن نهادوي الله الذي الله غزات خلقكم چې پیدا کړی تاسو لرا من ضعف من نطفه د نطفینا من ضعف د کمزورین ان کمزوري نطفینا تاسو پیدا کړی ضعیفنا ثم جعل اوغرز الله تبارک وتعالى من بعد ضعف نستد کمزورینا قوت شبابان شي ځوانان شي وهو وقت القوه شبابا دا قوت وقت وي ثم جعل اوغرز تاسو لرا من بعد قوت نستد قوت رستد ځوانین ضعفا کمزوري حرمن بډاګان شي تاسو وشيبن بډاوالي ترا شي تاسو يخلق بلاكي الله تبارك وتعالى ما يشاء وغشد د اراده وش وهو د الله تبارك وتعالى عليم بذات القدير قادر ذات ويوم تقوم الساعه كل قائم قیامت يقسم المجرمون قسمون بخر مجرمان ما لبسوا غير ساعه د الله په ذات باندې به قسم خوري چې دې درنګ نه تیر کړي وخت نه تیر کړي غیر ساعت معنا غیر د ساعت نه فی الدنیا یا په دنیا کې یا فی قبورهم په قبرونو کې رب کریم فرمایي کذالک امدورنګي کانو دې فكون من یصرفون عن الحق یا رول شدید حق نه په دنیا کې وقال الذين ويبا كسان اوتوا العلم
چې ورکړې شوی دی ورته علم. والایمان او ایمان لقد لبستم خامخا پتا کی سره وخت تیر کړي درنګ تیر کړي تاسو فی کتاب الله په کتاب د الله کې یعنی كتب الله هغه چې لیکلی الله تبارک وتعالى په لوح محفوظ کې دومره وخت مو تیر کړي لا یوم البعث تر ورځې د قیامت پورې دومره انداز مو وخت تیر کړي څومره چې الله لیکلی. فهذا يوم البعث دا ورځ د باس دا ورځ د قیامت دا ورځ د چې انکار مو کولو په دنیا کې ولکنکم لیکن تاسو کنتم وای لا تعلمون نه پوهیږئ تاسو په دنیا کې. فیومئذ په دغه ورځ کې په دغه ورځ یعنی په ورځ د قیامت لا ينفع الذين نفع نرسي الذين کسان لرا ظلموا چې ظلمونه کړی دي معذرتهم مرا عذرهم عذرونه ددي باندې ددي بس نفع ورته نرسي ولا هم يستعتبون او نبوي چې دی طلب وکړي شي د دینه د توبه چې توبه واسه نه دا طلب به هم نکېږي. ولا هم يستعتبون نبوي دي چې طلب وکړي شي د دینه توبه د دي یا ولا هم يستعتبون نبوي دي چې واپس وګرځول شي دنیا ته دونه معنا غني. ولقد خامخا پتاخ کی سره ضربنا من بیان کړي موږ لناس د پر خلقو فی هذا القرآن پر قرآن کی من کل مثل د هر قسم مثالونو هر قسم مثال می ورته الله وی بیان کړي دي. رب کریم فرمای ولا ان جئتهم کچر راتلو ته تدیلرام بیااتن په معجزاتو باندې لا یقولن خامخا پتا کی سره وی بل الذين کسان کفروا چې کفر کړي دي کچره معجزات هم وته روړینو دی بسویا ان انتم نه تاسو مؤمنانو الا مبطلون مگر په باطل تاسو باطل وین کې مبطلون یا منا بدین کذالک لک سرنګ چې د دې پزونو کې الله تبارک وتعالى مهر لګولې کذالک هم دغرنګ یتبع الله مهر لګي الله تبارک وتعالى على قلوب الذين پزونو دا کسانو لا يعلمون چې علم نلري. فاصبر صبر کوا ان وعد الله يقين وعد الله تبارك وتعالى چې مدد دے فتح دا حق دا خو صبر پکار دے. ولا يستخفنك سپک دوچت نکړي تعالی را د زیخ پلنا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیہ السلام ته وی او مت خطاب دے یا ولا يستخفنك ایمان ندیونه خو تعالی را اونو خوئی الذين كسان لا يقينون يقين نلري یا سپک دوجت نکړي تعالی د زیخ پلنا یعنی د دې په دباو باندې مې ریګه مضبوط اوسېګا به همت دې نکړي تعالی الذين كسان لا يقينون يقين نلري